قدرمنو لیدونکو سلام. امریکا د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د سولې او له مذاکراتو څخه ملاتړ کوي او د دواړو هیوادونو د روابطو د ښه کېدو په تمه ده. د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو استازي ایلیس ویلز په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم سفر افغانستان ته ګټور بللی ده. ویلي دي چې دغه دوه اړخیزې خبرې اترې به وشي کولی چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ستونزه حل کړي. دی وایي چې افغان ولسمشر او د پاکستان لومړي وزیر په دوه اړخیزو خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم مذاکرات د دوو لورو ترمنځ ترسره شوي دي له دغو مذاکراتو دوی ملاتړ کوي او په همدې موخه باندې ده چې پاکستان او افغانستان خپلې سرحدي سوداګریزې او امنیتي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د دغه سفر په جریان کې چې کوم د عمل پلان طرحه شوی ده په هغه باندې کار کولو هوډ دواړه هیوادونه لري. له دې څخه د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ کړی ده. دا چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ولې خرابې شوي دي او عوامل یې واضح او څرګند دي او هغه هم دا دي چې په یو ډول باندې پاکستان د خپل بهرني سیاست د ابزارو په دقت کې او د هغوی په ټاکلو کې ستونزه لري. هغه په دې معنی باندې چې دی د خپل د بهرني سیاست ابزار تروریزم ګڼي او په افغانستان کې ناامني په خپله ګټه باندې ګڼي. نو دا به څنګه د امریکې په ګډون سره حل شي؟ بله خبره دا ده چې د امریکې مسؤلیت خپله په دې 12 کلونو کې څومره ادا کړی دی. یا واقعا امریکا غواړي چې دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکې ښې وي او کوم ستراتیژیک اهداف چې په سیمه کې لري د هغو مخنیوی بیا څومره ممکن ده؟ په دې باندې خبرې کول ما سره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه ښاغلی اسحاق قطمر د سیاسي مسلو شنونکي راسره بحث کې میلمه ته. ډېر ښه راغلاست. مننه تاسو ته او لیدونکو ته سلام. ډېره مننه. تاسو د ایلیس ویلز د هغه خبرو هدف څه ښکاري چې وایي موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو او د سولې له خبرو اترو څخه ملاتړ کوو؟ ګرچې امریکایان د افغانستان د ستونزې نه د اول نه کله چې شورویان افغانستان ته راغلل تر اوسه پورې افغانستان کې دوی خپل منافعو پسې یعنی د منطقي جغرافیا او د منطقي سیاستونو سره دوی ډېر بلد دي د نږدې نه. حتی په دې وروستیو کې چې دغه د سټیف کول دغه کتاب راوتلی ډایرکټریټ اس په دې کې ډېر واضح لیکلي چې په د امریکا استخبارات او CIA د پاکستان د استخباراتو رئیس جمهور سره ډېر نږدې کار کاوه په دغه برخه کې. خو اوس کوم چې دغه نړیوال تضادونه ډېر شوي دي، کوم چې د روسیې او د امریکا رقابتونه په سیمه کې مخ په زیاتېدو دي او د ډیپلوماتانو د ویستلو خبره وه چې څو ورځې مخکې مطرح شو او اوس دا تعزیرات چې کوم په روسیه باندې لګېږي د امریکا د خوا نه یو ډول محورونه جوړ شوي دي د دې دپاره چې روسان تر فشار لاندې راونیسي او دوی هم همدغسې د امریکایانو د لا ښکېلتیا په بنسټ باندې یا د دې دپاره چې امریکایان دوی متضرر کړي نو دوی هم ځینې محورونه داسې جوړ کړي دي چې د هغوی د سیاستونو مقابله کوي. یا هم برعکس امریکایان اوس د سیمې د حالاتو د کتو سره اوس غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې شي او دغه محورونه دوی په کنټرول کړي. بله خبره داسې ده چې په پاکستان کې چینایانو تقریبا تر 80 میلیارډ ډالر پورې سرمایه گذاري کړې. پاکستانیان دغه سرمایه گذاري ته ډېر علاقه‌مند دي او لیواله دي ځکه دا د یو جاده او یو خط په نوم دا سړک د کاشغر نه بیا تر ګوادر بندر پورې امتداد لري. په دې کې نړیوال ترانزیت او د دې سیمې هغه موقعیت یا جیوپولیټیکي موقعیت یا جیواکنامیکي موقعیت ډېر مهم دی. پر صورت پاکستان دې ته لیواله دی چې سیمه کې ځکه چې دوی یو لوی سرمایه گذاري چینایانو پاکستان کې کړی سیمه کې امنیت راشي. په دې منځ کې د امریکا رول مهم دی دواړو هیوادونو د اړیکو په جوړولو کې د دواړو هیوادونو سره اړیکې لري. امریکا دا هم غواړي چې چینایان یو قسم ته دا وروستی حرکتونه د چین او د امریکا تاسو په اقتصادي برخه کې ولیدل چې ډېر دوی سره هغه ځواب چې امریکایانو توقع درلود د چینایانو نه دوی دغه نه ډېر سخت ځواب امریکایانو ته ورکړ په اقتصادي برخه کې او چینان دا خبره وکړه چې هیڅکله به د امریکا دغه اقتصادي سیاست ته دوی نو تاسو د چین بحث څنګه په دې باندې اثرګذار بولئ؟ زما مطلب داسې دی چې په دې برخه کې موږ دوه خواو ته باید وګورو. یو د سیمې
د ترانزیت او د تجارت مسله ده، بل په سیمه کې رقابتونه دي. په سیمه کې رقابتونه دغه سیمه منځني ختیځ غوندې د اور په لمبو بدلولی شي او هغه یو حساس حالت هم دی اوس هم چې کیدی شي دغه حالت خدای راخواسته خواته لاړ شي چې موږ د دې انتظار او توقع نه درلوده یا نه لرو. سید اساسا بحث دا چې له دغسې یو حالت نه د امریکا اراده څومره ده چې سیمه دې وباسي او بیا د مشخصا د افغانستان او پاکستان زه داسې عرض کوم چې د امریکا تر هغه وخت پورې اراده نه معلومیږي تر څو چې د سیمې ټول هیوادونه په یو توافق باندې ونه رسیږي. یعنی یوازې امریکا نشي کولای چې افغانستان کې یا په سیمه کې سوله راولي. څومره ممکن ده د توافق سره دې چې اختلافونه اوج کیدی شي دا او تر اوسه پورې یو فرضیه ده. موږ نور دغسې مذاکرات درلودل، مثلا طالبان سره 2-3 ځلې ناسته په پاکستان کې، په قطر کې، یا مثلا د لندن کنفرانس کې، د لندن په ناسته کې د کرزي صاحب او د آصف علي زرداري ترمنځ دا ناسته او ځینې توافقات دوی وکړل چې هغه بیخي عملي راغله شول. خبر هم ده دلته شک دعوه یا تصور داسې کېده چې دلته د امریکایانو ګټې دا نه ایجابوي چې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې سمې. خبر هم دلته زما همدغه شي ته راځم. دلته مخکې ما عرض کړل چې چینایان او پاکستانیان دا غواړي چې خپل سرمایه خوندي کړي. یعنی د پاکستان دیوالتیا دا ده چې د چین سرمایه گذاري په پاکستان کې مثبت نتیجه ورکړي. که سیمه او یا پاکستان ناامن شي، بې ثباته شي، دغه ټول تاوان د چین سرمایه گذاري ته رسیږي چې $8 میلیارده ډیر پیسې دي. او امریکایان دا غواړي چې د چین اقتصاد محدود کړي. چین دې ته پرېنه دي چې په سیمه کې دوی اقتصادي بازار تر لاس لاندې ولري، در حال چې همدا اوس په اروپا او په امریکا کې ټول اقتصادي بازار، حتی په افریقا کې ټول اقتصادي بازار د چین دی، په اسیا کې هم دغسې، په منځني اسیا کې هم دغسې. نو اوس که د روسیې او د امریکا تقابل ته تاسې وګورئ او د ایران او د امریکا تقابل ته تاسې وګورئ، مثلا روسیه په اوکراین کې امریکا سره مخامخ په تقابل کې دی، په سوریه کې مخامخ پوځي تقابل دی. نو امریکایانو د افغانستان من حیث د وسیله فشار استفاده کولی شي په روسانو باندې. د اوکراین په مسله کې په ختیځ خو بیا برعکس روسان له پاکستان استفاده کولی شي. یقینا همدا خبره ده. اوس څو ورځې مخکې 2-3 ورځې مخکې په رسنیو کې داسې راغله، په مجازي رسنیو کې عکس اچولی چې د پاکستان عسکرو شعار ځان سره درلوده چې ژوندی دې وي د روس او د پاکستان دوستي. او دلته موږ 14 کاله دا وطن خراب کړ په همدې چې روسان دلته. په هر حال اوس نو د اختلافونو په دغه حد کې نه دي چې دا د قابل حل، یعنی د حالات یو خو سمه ده دغه نړیوال ماحول انرژیک ده، اما دغه اوسنۍ د منطقي حالت له انرژیکتوب نه وتلی ده، ډېر بد حالت. ما خو مخکې تاسو ته عرض دا و چې سیمه ډیر زر بې ثباته کېدلی شي، ځکه که د دوی تقابل نور هم زیات چې ورځ په ورځ. اوس خو یو حالت د تشنج دی، موږ داسې شی نه وینو چې دوی سره نږدې شي. که یوازې امریکایان داسې غواړي چې دغه نږدېوالی چې د پاکستان او د روسیې ترمنځ راغلی دا په خپل ګټه واړوي، او طالبان هم یا مخالفین هم اوس هغه مخالفین نه دي چې یوازې د پاکستان په خبره دوی مذاکرات ته حاضر شي، ځکه چې دوی اوس د روسیې نه د روس نه امکانات ترلاسه کوي، د ایران نه امکانات ترلاسه کوي، د منځني ختیځ هیوادونه دوی امکانات ترلاسه کوي، شاید د نورو هیوادونو هم دوی امکانات ترلاسه کوي. داسې ویلی شو چې دغه تقابل حالت چې رامنځته شوی دی او موږ د هغه تفاهم له حالت نه وتلي یو، تر ډېره بریده پورې امریکایي اهداف داسې دي چې روسان هم حساس کړي دي، چینایان هم حساس کړي دي، ایرانیان هم حساس کړي. مثلا داعش بحث چې کله په افغانستان کې مطرح کېږي، فکر کوئ چې د امریکایي اهداف پورې موږ د تړی شو چې امریکایي اهداف داسې دي چې خلک باید تقابل ته ودرېږي سیمه؟ یقینا. ګورئ د داعش پیدا کېدل هدف څه و؟ په اسلامي نړۍ کې د فلسطین موضوع ډېر هات موضوع دی. که موږ اسلامي اړخ ته وړو، د اسلامي جهاد مسله کې مطرح شي. داعش فلسطین ته ورنغی،
داعش په اسرائیل باندې په یهودو باندې حمله ونه کړه. داعش هغه مراکز ویشته چې هغه قوي سنګر د یهودو لپاره و، یعنی د یهودو پر ضد قوي سنګر و. هغه عراق و، هغه سوریه و، هغه لیبیا و. لیبیا هم د بغو بنیاد لاړنګ شو. سوریه و عراق تاسو ګورئ په دې رسنیو کې ګورئ. تونس حتی مصر حتی دغه هیوادونو چې تر اوسه پورې دلته ثبات نشته. اوس مثلا د ترکیه حالت وګورئ او دغسې د ایران حالت وګورئ. دا د دوی هدف یوازې اسلامي هیوادونه وو. اوس چې د افغانستان ته که تاسې د دې فلسفي مفکوره وګورئ، داعش افغانستان کې نه باید چې هېڅ حضور لري، ځکه چې داعش د عراق او د شام هغه خبره ده، د دولتونو یو پدیده ده. نو داعش افغانستان کې څه کوي؟ دا خو بیخي که افغانستان کې مخالف هم ده، هغه باید طالب مخالف اوسي. اما کله چې طالب نور ډونر پیدا کړ، امریکایانو غوښتل چې نه، دې پدیدې ته هغه کسان چې هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان کې په وزیرستان کې وي، دغه ټول هغه ډلې دي چې خارجي ډلې دي، ریزرف کسان ورته. پاکستان د دې لپاره چې ځان دغه ملامتیا نه وباسي چانس راوړ چې دغه کسان افغانستان ته راتلنه کوي. امریکایان هم د دوی نه منځ دی او افزار. اوس تاسو د دې مرکزونه وګورئ، په سرپل کې، په فاریاب کې، په بدخشان کې، تاسو څه کوئ دلته؟ که تاسو جات کوئ خو هلمند کې هم کولی شئ، زابل کې هم کولی شئ. تاسو په شمال کې څه کوئ؟ یا د ستراتیژیک کوریډور څه کوئ؟ خبره هم دغه دی چې فاریاب د ترکمنستان سره دی، مثلا بدل چې دلته په ننګرهار کې بیا هم دغسې چین کې بیا دغسې د بدخشان پورې کنه. اوس په بدخشان کې اوس په بدخشان کې ځکه چې بدخشان ډېر نږدې دی تاجکستان او چین ته هم نږدې دی. دوی هدف دا دی چې څه رقم کولی شي دوی دغه مشکل اخوا ته واړوي. د بل خوانه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې پاکستان وبخي چې چین او چپلیارو دي سیمو کې دا د دوی لپاره ستراتیژیک د دخول یو نقطه ده، ځکه چې دوی هم سرحد دي چین او نازیار او مثلا چپلیار او خوګیاړي او د سپین غره لابنه ده، د توره بوري ځایونه غوندې ځایونه پکې شته دي. نو دوی اکمالات او هغه موقعیت هم سوق الجیشي موقعیت دوی کولی شي چې دلته ځان تکمیل کې اکمال کې د دې څخه دوی خپل انتقالات لوجستیک بل ځایونو ته هغه کې. تاسو وګورئ دغه امکانات چې مثلا په سرپل کوهستانات کې دوی سره ده چې دوی زخمی انتقالیږي، تاسو نه وینئ چیرته دوی ته پیسې رسیږي، تاسو نه پوهیږئ چې دا د کوم ځای نه راځي. دوی ته تجهیزات رسیږي، تاسو نه پوهیږئ. دا خو یو قوت غواړي چې یعنی په څه ورته وایي په ټوک باندې چې ملا په ټوک باندې د جومات نه خیرات ټولي په هغه باندې دا جګړه دا خلک ډېر امکانات لري. دا د شکونه ځکه پیدا کوي. روسان هم په ځینې وخت استدلال داسې کوي چې د پروژه شاید د امریکایانو لاس کله کله خو د افغانستان د حکومت خبره هم کوي. به هر حال یو خو د نړیوال حالت د سیمې کوم حالت دا مشکل، یعنی داسې یو حالت کې ده چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اړیکې نشي کېدلی. بل د پاکستان او د افغانستان د دوه مستقلو هیوادونو په توګه باندې اړیکې څنګه دي؟ مثلا که موږ د اړیکو د ښه کېدو بحث کوو، نو پاکستان باید خپل د ستراتیژۍ عمق پرېږدي چې دلته اړیکې ښې شي او یو هغه دا خبره ډېر مهمه خبره ده. ګورئ لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دوه مشکله موږ لرو. یو دغه سیمه ییز رقابتونه دي، یو هغه مشکلات چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دي. مثلا زموږ په پوله باندې مشکل شته دی. د پاکستان انتقادات ډېر په دې باندې راڅرخي چې هند په افغانستان کې ډېر حضور لري. د پاکستان توقع دا دی چې افغانستان کې هر حکومت راشي باید د پاکستان د سیاستونو ملاتړ وکړي. پاکستان غواړي چې منځنۍ اسیا ته د افغانستان د لارو څخه استفاده وکړي. پاکستان دا غواړي چې د افغانستان د منابعو نه استفاده وکړي، بخصوص د اوبو استفاده وکړي، مثلا د معدنونو استفاده وکړي. او تر ټولو جنجالي بحث د ډیورند خبره ده. دا هغه پکیج دی چې په دې باندې باید افغانستان کې هر مذاکرات کیږي، پاکستان سره باید دا واضح په میز باندې واچي، په دې باندې خبرې وکړي.
مشکل زموږ نه اوس که خبرې وکړو سمه ده چې خبرې وکړو اما په دې روابطو کې او په دې ډیپلوماسي کې یو حالت دا ده چې ته وخت ضایع کړه تر څو پورې چانس درته پیدا شي او بیا له هغه چانس نه استفاده وکړې. مثلا اوس پاکستان په لاس باندې داسې کارت نه لري چې هغه دې داسې وکاروي چې په افغانستان د کمزوری کړی شي، اما که وخت تیریږي یا د ډیپلوماسۍ په بهانه یا د خبرو په بهانه باندې بالاخره دوی دغسې یو چانس پیدا کوي چې افغانستان کمزوری کړلی شي. کنه اساسا خبره دا ده چې پاکستان دې ته حاضر ده، پاوځ او اسټابلیشمنټ دې ته حاضر ده چې خپل د سټراتیژي او عمق دغه پیکج چې تاسو ورته اشاره وکړله دا پرېږدي؟ نه، ګورې پاکستان کې آخري خبره پوځ کې هغه ملیټري اسټابلیشمنټ یا ملیټري انسټیټیوشن هغه خبره کوي. ملکي حکومت د پاکستان که د دې اسټابلیشمنټ نه اطاعت ونه کړي هغه ملکي حکومت دوی ایسته کولی شي، لکه چې د بېنظیر بوټو ایسته کړ، لکه چې د نواز شریف ایسته کړ، همداسې نور لکه چې د ذوالفقار علي بوټو ایسته کړ او ذوالفقار علي بوټو اعدام کړ. نو د پاکستان په تاریخ کې د جنرال ایوب خان نه نیولی، جنرال یحیی خان، هغه پسې جنرال ضیاء الحق، هغه پسې پرویز مشرف، دا ټول هغه مهرې دي چې دوی د نظامي اسټابلیشمنټ نه راغلي او ملکي حکومت دوی په خپل انحصار کې ساتلی او همیشه د دوی خبره په ملکي حکومت باندې لاسبر دی او د دوی خبره نهایي دی. اوس هم زه ګمان نه کوم، په دې عقیده لا نه یم چې د پاکستان هغه عمق استراتیژیک یا استراتیژیک دا تغییر غواړي، تغییر باید وکړي او یا هم د تغییر په حالت کې یا پاکستانیان د نیت ولري چې تغییر وکړي، نیت هم نه لري. او ځکه چې که ته د استراتیژي عمق ته تغییر ورکوې نو ته به د هند په ارتباط هم د عمق تغییر او د افغانستان په ارتباط باندې دغه مسئله تغییر ورکوې. کله چې تغییر ورکوي بیا پاکستان د وجود خبره ده، که سوله راغله پاکستان وجود مشکل پیدا. اوس خبره دا ده چې پاکستان دا تغییر نشي راوستلی، ځکه که دا تغییر راولي نو البته نور خبرې هم دي. اوس ما ته خو اتمر صاحب په دې عواملو باندې وغږېدو چې دومره زیات عوامل دي چې د سیمې د ثبات او بیا مشخصا د پاکستان او د افغانستان د اړیکو د ښه کېدو داسې کوم څرک نه پکې معلومیږي. په دې برخه کې یا په دې منځ کې امریکایان څه کولی شي چې دغه اړیکې ښې کړي، دغه حالت ته تغییر ورکړي او ثبات حالت ته یې وکړي؟ ګورې د امریکا ولسمشر همدا خبره یو څو میاشتې مخکې وکړه چې پاکستان په دې 14-16 کلونو کې هم موږ نه پیسې واخیستلې، هم موږ یې وغولولو. تر اوسه پاکستان په همغه چینل روان دی. تر اوسه یعنې امریکایانو ته دا ثبوت نه دی وړاندې شوی چې پاکستان واقعا په سیمه کې د امریکایانو رښتیانی ملګری دی. پاکستان همیشه دا وایي چې موږ یوازې تکیه په امریکا نه کوو، موږ چینایانو سره ارتباطات لرو، چینایان هم دا خبره کړې، موږ روسانو سره ارتباط لرو، شاید نور عربي هیوادونو سره ولري. خو ستاسې خبره مخکینۍ چې اوس وخت کې کوم چې د امریکا هغه فشار دی دا محسوس دی په پاکستان باندې، که نه پاکستان دې ته نه حاضرېده چې پاکستان راشي په یو تګلاره باندې. تاسو مطمئن یاست اتمر صاحب چې د امریکا هر څه کولی شي پاکستان باندې؟ دا تړاو ته که وګورو مثلا چینایان د امریکا ځای نشي نیولی، روسان یې نشي ورته نیولی، عربي هیوادونه یې نشي ورته نیولی، یعنې پاکستان د امریکا بدیل نه لري. که په امریکا په واقعي شکل باندې وغواړي د امریکا متحده ایالات چې رایې شي د حالت ته تغییر ورکړي ورکولی شي؟ یقینا زه په دې عقیده یم چې امریکایان که وغواړي، ځکه امریکا پاکستان سره ستراتیژیک ملګرتیا لري. امریکا نه غواړي چې پاکستان د لاسه ورکړي. امریکایانو ته دا خبره اسانه ده چې پاکستان د لاسه ورکړي، امریکایان نه غواړي ځکه په افغانستان باندې امریکایان دونه اعتبار نه کوي. حتی د شوروي په وخت کې د امریکا استخبارات د CIA او د FBI دوی ډېر نږدې دغه جنرالان پاکستانیانو سره کار کوي په دغه برخه کې. یو خو سړی په جګړې په دوران کې کومې اړیکې وې چې استخباراتو سره لرلې، بل حد اقل دغه د طالبانو د حکومت د نسکورېدو په برخه کې ډېرې اړیکې، مثلا د اوس چې کتابونه چاپ شوي دي دا د CIA او د ISI اړیکې ډېرې غښتلې ښیي، د طالبانو او د القاعدې د مشرانو نیول څومره په منظم شکل باندې ترسره کېږي. بلې اړیکې خو سره لري، اما امریکا دغه به وغواړي، دا خو که وایي دا غواړي چې پاکستان باندې فشار راوړي چې تاسو اړیکې ښې کړئ، روابط ښه کړئ. لکه القاعده اوس توریزم داسې یو شی دی چې لکه مار غوندې چې بالاخره مار بیا مارګیر هم وژني، که نه چی همدغسې یو شی دی. توریزم داسې یو
بدبخته مرض دی چې هغه خپل ډونر هم بیا نه پرېږدي. کله چې لاس یې ورشي بیا هغه هم نه پرېږدي. اوس تاسو په پاکستان کې دغه پاکستاني طالبان چې ورته وایي که نه، دا د پاکستان دپاره یو درد سر دی. روزل هم دوی دي، جوړ کړی دی لیکن اوس زور پې نه رسېږي. یوه هیلهمندي په ډېر لنډ ډول به د وروستی بحث وکړو. یوه هیلهمندي پیدا کېږي چې پاکستان په اقتصادي لحاظ باندې انرژۍ ته اړتیا لري، پاکستان د افغانستان موقعیت ته اړتیا لري، اوبو ته اړتیا لري، تروریزم اوس د پاکستان لمنه نیولې ده، پاکستان په یو بد حالت کې د امریکا فشارونه هم محسوس دي. یعنې تاسو داسې نسبي خوشبینه یاستئ د پاکستان او د افغانستان د اړیکو کېدو ته؟ دا به زمان ثابت کړي. موږ امیدوار یو، موږ باید خوشبین اوسو. زه خپله امیدوار یم چې زموږ هڅې یو ځای ته ورسېږي، یا امریکا موږ سره په رښتیا هغه مرسته او کومک وکړي چې افغانستان د دغه حالت نه وباسي. خو د پاکستان حرکتونه هم سیمې پورې مربوط دي او دغه تقابلات او دغه استخبارات او د سیمې دغه رقابتونو ته مربوط دي. زه داسې نه وایم چې پاکستان که دغه رقابتونه حل شي نو بیا پاکستان به خپل اهداف پسې ګرځي. نه، دا نشي کولی. نو پاکستان په خپل په مجموع کې د عمومي رقابتونو کې خپل منافع ګوري او د اوس دپاره پاکستان دغه حالت ته راغلی چې حداقل که تکتیکي تغییر هم د دې په سیاستونو کې سړی ګوري، یو تغییر دلته سړی احساسولی شي. ډېر تشکر اتمر صاحب، کور دې ودان. سلامت اوسئ چې بحث کې وسیله است. قدرمنو لیدونکو، ستاسو له ملتیا مننه کوو. خپرونه هم پای ته ورسېدله، تر بیا مو عمل شي.